عزتمنو په خلکو کې مختلف اقسام او انواع دي. او حدیث مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة او كما قال عليه الصلاة والسلام چې په سلو خانو کې هم د بار وړو قابل اوخ حیوانات کې مختلف اقسام دي. بعضې حیوانات چې هغه تا ته ضرر درکوي او د ضرر نه علاوه ظاهري په هغې کې فایده نشته. په خپلو حکمتونو باندې هغې ضرر دی، زهریله څیزونه دي، فایده یې نشته. بعضې حیوانات داسې دي چې هغه تا ته نقصان هم نه درکوي او فایده هم نه درکوي، لکه دا معمولی حشرات الارض. او بعضې حیوانات داسې دي چې د هغې هغه تا ته فایده درکوي، بیا د بعضې فایده کمی، د بعضې فایده زیاته، د بعضې فایده پایداره، د بعضې فایده عارضي. دغسې په دنیا کې انسان چې الله جل جلاله اشرف المخلوقات ګرځولی دی، چې کله د خپل مقصد هیر کی، بیا کله کله دی دومره په تنزل باندې لاړ شي چې دی د حیواناتو نه، د څاروو نه او د ځناورو نه هم بدتر شي. قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمایي اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. نو انسان چې کله خپل ځان ونه پیژني، خپل نفس ونه پیژني، من عرف نفسه فقد عرف ربه، چې چا خپل ځان وپېژني نو دی به خپل پروردګار هم وپېژني. کله کله انسان د خپل حیثیت نه، د خپل قدر و قیمت نه واقف نی، د ده مقصد حیات څه دی، دی الله جل جلاله څه دپاره پیدا کړی دی. په دې دنیا کې الله جل جلاله بشر او انسان کوم مشن دپاره راستولی دی، دومره اعلی مقصد دپاره د انسان راستولی دی چې د اسمانونه او ځمکې او د کائنات پیدا کړي د هغې دپاره دي، د دې انسان تابع د ده په خدمت کې لګولي، چې د دې انسان نه مقصد براري هغه په ښه شان سره وشي. قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمایي انی جاعل فی الارض خلیفه، زه په ځمکه کې خپل خلیفه ګرځوم. خلیفه نائب ته وایي، هغه کس په دنیا کې د بل نائب ګرځي چې کومه د هغه په صفاتو سره متصف وي، د هغه صلاحیتونه په ده کې موجود وي، د هغه اصل قابلیت په ده کې وي. صدر د ملک چې چېرته په دوره ځي نو په خپل نیابت کې داسې سړی د صدارت په عهده او منصب باندې خپل نائب ګرځي چې هغه په دې پوهېږي. وزیر اعظم چې څه ورځ دپاره ځي په خپل نیابت کې داسې کس پرېږدي چې هغه د ده په میدان باندې پوهېږي. قرآن کریم کې الله جل جلاله ټول مخلوقات پرېږدي او د فرښتو غونې مقدس ترین مخلوق پاکیزه د هغې په ځای باندې الله جل شانه د خپل نیابت ارضي او خلافت ارضی دپاره
د انسان انتخاب وکړو د بشر، انی جاعل فی الارض خلیفه. دغه انسان د الله جل شانه د صفاتو تجلی او د هغې عکس او رڼا په ده باندې بروزي. بل یو څیز کې د الله جل شانه د صفاتو او د هغې د تجلی د قبلولو صلاحیت نشته، دا په انسان کې شته. تاسو ګورئ که یو سړی خپل مخ کتل غواړي چې یاره ګیره مې سمه ده که سمه نه ده، ټوپۍ مې په سر باندې ټیک ده، پټکی مې سم تړلی دی که نه، په آینه کې او په شیشه کې خپل ځان ګوري. لیکن دغه کار د آینې نه علاوه کپړه، کاڼې، لرګی د هغې نه نشي اخیستی. دا استعداد په آینه کې شته، په شیشه کې، بل یو څیز کې نشته. نو الله جل جلاله د خپل نیابت او خلافت استعداد په دغه انسان کې ایښی، او چې کله دغه مشن او دغه کار انسان اختیار کی نو دی ډیر اعلی درجات حاصلولی شي. دغه وجه ده چې سیدنا و مولانا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو کائناتو کې، په مخلوقاتو کې افضل ترین هستی ده بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر. دغه وجه ده چې الله جل جلاله د بشر د کوم مقصد لپاره پیدا کړو، هغه صفات، هغه صلاحیتونه، هغه کار، هغه کردار، هغه اخلاق په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې علی وجه الاتم موجود. بعضې حضرات د ظرافت په طور باندې دا جمله ویلي ده چې الله جل جلاله په معبودیت کې او په الوهیت کې وحده لا شریک دی، او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په عبدیت کې وحده لا شریک دی. یعنی د بندګۍ کوم صفات، کوم اعلی کردار، کوم اوصاف، کوم صلاحیتونه او کوم استعداد چې الله جل جلاله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړي وو په هغې کې اچولي، او په دنیا کې څنګه د الله جل جلاله د طرف نه خلافت ارضي رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی، نو هغه بل چا داسې نه دی کړی. تر اوسه پورې چې کله یو امتي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې د قبر زیارت کوي، روضې ته لاړ شي او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سلام ته وړاندې کېږي، نو زمونږ اکابر نقل در نقل دا جملې وایي چې قد بلغت الرساله وادیت الامانه ونصحت الامه. یا رسول الله، تاسو د الله جل شانه هغه پیغام بوري، رسالت هغه رسول دی خلقو ته، وادیت الامانه، کوم امانت چې الله جل جلاله تاسو ته درکړی او هغه امانت تاسو ادا کړی دی امت ته. د الله جل شانه د طرف نه به وحی راتله او رسول الله صلی الله علیه وسلم به د الله عبادو ته او امت ته هغه بیانوله. رسول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولې دنیا هر یو انسان ته الله جل شانه مبعوث کړ. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې په انسانانو کې بعضې انسانان هم داسې وخت تیر کړي چې د ده 80 او یا 80 کاله زندګي تیره شي، لیکن د ده نه معاشره او ماحول ټول تنګي لکه د موذي حیوان په شان، ضرر، اذیت، ایذا د دې نه علاوه بل کار نی. خلکو ته تکلیف رسول، د هغې جان، د هغې مال، د هغې آبرو عزت، د هغې کور، د هغې چاردیواري یو شی ترې نه محفوظ نی. بس دې پسې لګېدلی چې په څه طریقه باندې چاته اذیت او ازار رسول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان هغه دی چې بل مسلمان د هغه د لاس او د ژبې نه محفوظ وي، یعنی د هغه د ټول بدن نه بل کس محفوظ وي، چاته د اذیت او ضرر نه رسي. بیا مخکې امام بخاري رحمه الله بل حدیث راوړی دی او د دې نه ترقي
چې مؤمن هغه دی ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه، چې د خپل ورور د باره هغه شی خوښي چې کوم ځان د باره خوښي. د دې نم اعلی درجه ده چې بل ته خیر ورسي. او بیا په خیر رسولو کې بیا مختلف درجات دي د خلکو، څوک لږ څوک ډېر. بیا خیر عارضي او د څه وخت لپاره، او یو خیر دایمي وي. یو خیر هغه دی چې تا سره چا مالی تعاون وکړو او د ضرورت په وخت کې ستا په کار رالو، ته نهر وې ته په خېټه باندې موړ کې، دا ښه کارونه دي. د دنیا یو ضرورت او حاجت ستا پوره کړو. یو خیر هغه دی چې هغه دایمي او پایدار دی، چې هغه انسان تخپل حقیقت وړاندې کړي. داسې انسان چې تا الله جل جلاله څومره معزز او مکرم ګرځولی، ستا مقام الله جل شانه څخه څه دی، او په حقیقت کې تا ته الله جل جلاله څه ایښي دي. نو قوم ته فایده او خیر رسول ډېره ښه خبره ده، هغه هم چې په صحیح معنو کې څوک ورسوي دنیایي لحاظ سره. لیکن چې کله انسان ته د هغه انسانیت، بنده ته د هغه عبدیت هغه څوک وښیي، او د هغه مقصد حیات یو قوم ته، یو فرد ته، یو شخص ته څوک وړاندې کړي، دا صحیح معنو کې انسان دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل شانه چې مبعوث کو، نو په حجاز مقدس کې په دغه وخت کې چې کوم خلق پاتې کېدل، هغوی کې هره بد اخلاقي موجود وه. وینه د چا محفوظ نه وه، او ځان د چا محفوظ نو، مال د چا محفوظ نو. په معمولی څیزونو باندې جګړې، جنګونه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه زمانه کې خلکو ته دا خو نو کړي چې سړکونه یې جوړ کړی وي، هوایي جهاز یې جوړ کړی وي، ریل ګاډی یې جوړ کړی وي، بل یو څیز یې ایستی وی، بل یو څیز یې ایستی وی. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان د خپل حقیقت نه واقف کو، انسان ته اعلی معیار د ده قدر و قیمت او د ده اقدار د ده مخې ته کېښول، چې کله انسان په هغې مشن باندې روان شي، هغه لار اختیار کړي، هغه حقیقت خپل کړي، نو د ده آخرت خو دی الله جل جلاله څخه چې کوم مراتب او ښکلي مقامات الله جل شانه د انسان دپاره جوړ کړي، هغه د نصیب شي د جنت په شکل کې، د الله جل جلاله د رضا او رضوان په شکل کې، د جهنم نه د لرېوالي په شکل کې. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. جس کو جہنم سے دور رکھا گیا اور اس کو جنت میں داخل کیا گیا تو وہی شخص کامیاب ہوا، وہ کامران ہوا، وہ مرام کو پہنچا، آغا کس کامیاب شو. نو داسې انسانان اوسم الحمدلله شته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم آغا مشن، آغا مقصد حیات چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ایښی و، هغه انسانانو ته ښیي. لکه یو حکایت مشهور دی، تاسو اورېدلی چې شیر مخ بچی چا راوستی او د ګډو په کنډک کې پرېښی، بیا یو ځل په اوبو کې خپله څېره وکته چې زه خو د دوی د نسل نه نیم، د ما حقیقت خو بل څه دی. چې کله خپل حقیقت ورته واضح شو نو بیا دی پوه شو. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې انسان الله جل جلاله ډېر قیمتي او د ده مقصد حیات هغه ډېر زیات اعلی. دغه ستاسو د جومات ته زمونږ شیخ او مرشد حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیه د نور کله بشان بیا تشریف راوړی دی. په دې یخ ساړه کې د لرې ځای نه مزل کړی دی او هغه دې لپاره راغلی دی چې ستا په دنیا کې مقصد حیات څه دی، تا ته څه کول پکار دی، هغه اعلی کار چې ستا پې د دنیا جنم ښه شي. ځکه چې کله انسان دغه مقصد اختیار کړي نو بیا دنیا د ده خپو ته راځي. قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اس شخص کو ہم پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، د ده ژوند بیا پاکیزه شي، پاکیزه او پاکیزه ژوند هغې ته وایي چې دی پکې انتهایي خوشحاله وي، د ده زړه پر سکون وي،
سکینه هر قسم چې کوم دی نو راحت دې محسوسوي دی د نورو خلکو نه زیات خپل ځان ډیر زیات په مزو کې د سره بظاهري سرمایه کمی د ده به بینک بیلنس نه لیکن دته به الله جل جلاله د ده ضروریات هغه ډېر په اسانه باندې ورکوي زړه به یې خوشحاله الله جل شانه دې زمونږ دغه مقصد نصیب کړي. نو دغه سلسله کې د اجتماع به انشاءالله نه شروع کېږي. مختصره اجتماع ده، په دې کې ټول حضرات شریک شي. واخر دعوانا الحمد